ډېر محترم مسلمانانو، نن یو داسې بهترینه وظیفه د جمعې په شپه باندې داسې طاقتوره وظیفه چې انشاءالله د هغې د طاقت بیان الله جل شانه په خپله فرمایلی دی. نو کوم انسان چې واړه حاجتونه لري، واړه مرضونه لري، واړه مشکلات لري، دنیوي دي اخروي دي، قرضونه دي، دغه رنګې نیک اولاد دی، دغه رنګې څه قسمه حاجات دي او نه پوره کیږي، انشاءالله د الله جل شانه په لوی فضل او په لوی احسان سره او په لوی ارادې سره به دا حاجت زمونږ فای تکمیل ته الله جل شانه رسوي. او داسې ښکلې احسن طریقې سره محترمو او داسې ښکله زبردسته او مبارکه وظیفه ده. یو خو د جمعې شپه ده مبارکه، او بله دا مبارکه وظیفه ورسره وکړی شي نو محترمو ستاسو تمام په تمام حاجتونه د یوې وظیفې سره به الله جل شانه ختم کړي او مشکلات هم الله جل شانه پوره کړي. لہذا کوم وروڼه خویندې چې مشکلاتو کې راګیر دي او وایي چې زمونږ مشکلات رب العالمین، رب خالق، رب کائنات، رب د تمام مخلوقاتو، هغه بهترین الله، هغه محبوب الله چې ډیر ګناهګار هم وي ګناهونه معاف کوي، چې ډیر قرضدار هم وي قرضونه ادا کوي، چې ډیر هم محبت لري د چا سره دا محبت ته په نکاح باندې بدلوي. هغه رب کریم به کم احسانات درته بیانوم محترمو، لیکن د دغه رب چې دا وظیفه تاسو وکئ انشاء الله الله جل شانه به ستاسو تمام په تمام حاجتونه پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترمو قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو او هغه مسافر کم چې بهر وطنونو نه زمونږ ویډیوګانې ګوري، زمونږ سره محبت ساتي، الله جل شانه د دې په بدله کې د دواړو جانو خوشحالۍ ورکړي او د دواړو جانو کامیابی دی الله جل شانه تاسو ټولو له درکړي. کم چې زمونږ د پاکستان مسلمانان دي او که د خوږ افغانستان مسلمانان دي، که دغه رنګې د نورو ملکونو مسلمانان دي، الله جل شانه د ټولو مسلمانانو اتفاق اتحاد نصیب کړي. محترمو نن زمونږ وظیفه چې ده د استغفر الله استغفر الله استغفر الله د هغې رب وظیفه د محترمو، هغې رب ته ډېره محبوبه کلمه د محترمو مسلمانانو. کوم انسان چې دا د زړه په یقین سره وکړي، د زړه په سوچ او تصور سره وکړي، د الله جل شانه نه څه وغواړي رب کائناتو ته پخپله ورکوي. بلکې زما محبوب الله جل شانه فرمای محترم مسلمانانو فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. زما مالک فرمای، زما محبوب الله فرمای چې زه به تاسو له به زه نعمتونه درکم، په تاسو به بارانونه وورم، ستاسو ګناهونه به معاف کم، تاسو له به حلال ډېر مال درکم، ستاسو په دنیا و آخرت کې به زه ستاسو کافي شم محترمو. نو کم انسان چې څومره غټ حاجت ولې نه لري، لیکن د الله جل شانه دا عظیمه کلمې یعنی د استغفر الله دا وظیفه وکړي نو الله جل شانه به د انسان حامی او ناصر مددګار شي، د انسان به حاجات پوره کړي. محترم مسلمانانو د دې وظیفې خو ډېرې زیاتې فایدې دي، کم به درته بیانومه، خو یو فایده یې دا واورئ محترمو. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د چا په عملنامه کې د قیامت په ورځ استغفر الله سیوا و دا انسان به ډېر زیات خوشحاله وي. صحیح شوه؟ په کم انسان چې استغفر الله وی الله جل شانه فرمای ځمکې اسمانونه او د اسمانونو غاړې ډکې کړئ د ګناهونو نه، او ما ته وویل الله توبه مې د الله. محترمو نن مونږ توبه ټت مسلمانان یې الله. نن محترمو نن د ګناه د پاسه زه ګناه کوم، نن د خفه کولو د پاسه خپل رب خفه کوم محترمو، نو هغه رب به زما څه حاجات پوره کړي، هغه رب به زما څه حامي او ناصر مددګار شي. محترمو نن د هغه الله نه لومبی توبه وباسو د خپلو ګناهونو، پس د توبې نه پس دا وظیفه انشاءالله شروع کړو. د زندګۍ تمام حاجتونه به الله جل شانه زما او ستاسو پوره کړي. ها د دې طریقه کار لږ مختلف دی محترم مسلمانانو. یا خو یې روزانه چې دی 314 پیرې وایي پابندۍ سره، خو دا هم کم دی. بیا د دې نه لږ سیوا شئ نو روزانه 500 پیرې وایي، خو دا هم لږ کم دی. د هر فرض مونځ نه 100 پیرې وایي دا هم زما په نسبت باندې کم دی محترمو.
څونه چې ډیر وي استغفار هغومره به زر حاجات پوره کیږي، هغومره به زر د الله جل شانه د رحمت دروازې کولاویږي. کم از کم روزانه 3000 فیرې انشاءالله نن قص وکړو، اراده وکړو د الله جل شانه سره چې انشاءالله 3000 فیرې به زه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله وظیفه کوم. کو دا دینه بهترین استغفار وای نو یو دا هم استغفار کې راځي. علماء کرام فرمایي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا دا وای استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه. یا دا وای استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. کم تاسو ته آسان وي آسان استغفر الله دی، استغفر الله استغفر الله. نو چې تاسو له کم ښه درځي او کوم ته آسان وي نو د هغې انشاءالله وظیفه شروع کړئ او خپل ګناهونه الله تعالی ته مخکې کوئ. الله جل شانه فرمایي او بلکې حدیث مبارکه کې هم راځي چې هغه انسان الله جل شانه ته ډېر خوښ دی چې خپل ګناهونه یادوي او د جاړي په خپلو ګناهونو چې الله دا ګناه رانه شوی، الله دا ګناه شوی. نن قسم دی یا قسمن خبره کوم چې د ګناهونو نه وجې نه موږ هم مشکلاتو کې راځئ نن زم خپل رب ته حقیقي سچا توبه وباسم، تاسو هم وباسئ چې کریم الله آینده دپاره به انشاءالله الله زه اراده بار بار کوم د ګناه پرېښودلو. الله ګناه یا الله اراده بیا ماتېږي. یا الله دا اراده ته په حقیقت سره بدله کړي الله او زموږ نه د توبه قبوله کړي، موږ نه بیا د ګناهونو نه په خپل احسان او په خپل حکم او توفیق سره وساتلی کړي. انشاءالله دغه طریقې سره روزانه اعتبار سره دا وظیفه کوئ. موږ هم دله د سورة المزمل ختم شروع کړی دی. کومو زنانه بیل وي هغوی دپاره هم کوو، کوم مسلمانان مسافر دي هغوی دپاره هم کوو. څونه چې مسلمانان دي او څه مشکله دی د هغوی دپاره روزانه انشاءالله زه په کلاس کې 42 پیرې کم از کم یا 45 پیرې د سورة مزمل ختم کوم. هدې الله تعالی ستاسو د په حق کې قبول کړي، زما د هم پې الله تعالی حاجات پوره کړي، ستاسو هم ما ته هم دعاګانې کوئ. عاجز یم، ګناهګار یم.